د دې وجه نه زمونږ شریعت وای شریعت نه قربان اسلام څومره زبردست دین دی. زمونږ شریعت وای چې چا چاراندام وکړه نو دی به 4 رکعاته مونځ کوي، 2 رکعاته به د جمعات شکرانه د باندې حق دی او 2 رکعاته د چاراندام. خو کوستانه میخې روانې وي، سنډا د نه روانو، گاڑی د نه روانو، نو بیا به سکے نو بیا چې چادرې کرته داسې ویل سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، نو د دې 4 رکعاتو د شکرانی اجر او ثواب الله ورکوي. ګوره شریعت اپیل عمل هغه اوس ټیم نشته، اوس دا وایا عمل بدر ثواب بدرته ملاویږي. یا فرضاً ستا ملګری روزه نیولې ده او تا نه ده نیولې، نو ته خو خفه کنه چې روره ده روزه نیولې ده او ما نه ده نیولې. چې کله ماښام سه یو کجوره راواله، 2 ملګري دي او یو کجوره راواله، نیم یو له ورکو نیم بل تعالی د پورا روزه اجر او ثواب ملو شو. بس سبحان الله. نو داسې شریعت اسانه مسالې خودلی او په عمل لګو او ثوابونه ډېر. نو دنیا دارالاعمال دا مقصد دا دی سړی به عمل ډیر زیات کوي. د دې وجه نه علما وایي د حضور دی خبره کې حکمت څه دی؟ وی حکمت پکې دا دی ډیر خلک داسې چې اسلام ته زړه کیږي، کافرانو کې داسې کافرانو سمشته چې اسلام ته زړه کیږي، اسلام روړم نو یو مسلمان سره مشوره وکړي اسلام روړم سدي پکې وای په سخت ګرمۍ په شکال کې بروجی نیسی اوه سنتو بده ډېر سالپور کې والا کې اسلام روړ ویسایو نو دی مسلمانانو ته لیوانه جوړ کړه نو زی ولا بوتلم ناغوی چې اسلام خو مې روړ خو پیمانه مې ولی وی دوی راتوي سنتو بده او دا بس کیږي ما ورته قمقلو تاسو د تا پیله سنت خبره ولې کوله پیله خلق ورته وی چاراندام بکې زمونږ د اسلام او د دین مسله دادا چاراندام بو کې بیا به غسل وکي نو بیا به کلمه وی الله پاک به واحد لا شریک وګڼي او 15 وخت به موس کې آسانه که سنت د نکیږي ډیره خلا کني بس آسانه موس کوا بیا سنت کوا چې طبیعت ته وسره برابر شو بیا چې کله وزګار شنو بیا به نور اسلام احکام درتوي روز تو خبرې دي تا د روجین مخ کې او د کلمین مخ کې او د مزن مخ کې تا ورته سنت اورولې ده نو هغه چرته اسلام وروړي نو داسې کول ندی پکار چې پیله سړی ته سخت مساله کې پیله آسان او کا نو د حضور مقصد دا ده ډیر خلک به اسلام او ایمان وروړي او تور ته پیله سخت مساله کې هغه مو یې را بس پرېدا